کتونکو الب خان شیرپوی ما ولاړ یم په تنګي سپورټس کمپلیکس کې یقینا چې تنګي د خلکو لپاره دا ډیره خوش قسمتۍ خبره چې دلته کې سپورټس کمپلیکس چې کوم دی هغه جوړ شوی دی د هغې نه چاردیواري هغې ته ګیټونه باقاعده لګېدلي دي او نن د اتوار ورځ ده چې موږ دغه ریکارډینګ کوو او نن خو ما ډي سو صاحب یعنې ډسټرک سپورټس افسر تحسین الله صاحب چې کوم دی خپله راغلی دی د دغې دوره کوي او تحسین الله صاحب د وینا مطابق چې دلته راتلونکي وخت کې ډېر ښه ټورنامنټ چې کوم دی هغه شروع کېدونکی دی او دغه ټورنامنټ نه به د تحصیل تنګي خلک چې کوم دی هغه مستفید کېږي زه تاسو ته یو نظر ښیم دا تاسو وګورئ جي دا ډېر لوی ګراونډ دی او د کرکټ ګراونډ په دې وخت کې په ډسټرک 400 کې د دومره ګراونډ چې کوم دی نو هغه نشته په ټول ډسټرک کې خو لږ د توجه ضرورت دی چې نوره توجه خو هم ورکړی شي تنګي کې ډېر ښه لوبغاړي دي باقاعده چې کوم دی نو دلته پریکټکس لپاره ځای شته دی دې نه علاوه نور به دې کې کم ګیمونه کېږي نو په دې باندې به هم خبرې اترې کوو او ډېرو خلکو دغه څه ګیلې هم کړی وي چېرې ګیټ بند دي موږ پکې واک کوو نو په دې لحاظ سره ډي سو صاحب هم د دې 400 سره تړون ساتي اکثر چې رښتیا راځي دروغو کلي روان کړي وي نو زه دغه وایم ته خپل تنګیوالو ته چې اړه کې داسې خبره رامولی ولې چې عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس ته ډېر چارجز ښودي شوي دي ډېر خلک چې راځي خو چې کله تحسین الله صاحب راغلی دی نو هر سړي ته پکې یو موقع ورکړې ده هغوی راځي او خپل ګیمونه چې کوم دی نو هغه کوي تحسین الله صاحب نن د اتوار ورځ دلته کې ستاسو دوره مقصد سو بسم الله الرحمن الرحیم زه ستاسو مشکور یم ورسره د نصر الله خټک هم مشکور یم چې هغوی ټایم ټو ټایم پازیټیو یا نیګیټیو مطلب دا لکه هغه ټول پوینټس چې کوم دي نو هغوی دغه کړي دي او زما په خیال چې کوم دی نو د سپورټس لپاره یا د یو تعمیراتي کار لپاره چې کوم دی نو لکه ښه خبرې دي څنګه چې تاسو ته معلومه ده سپورټس کمپلیکس چې کوم دی نو دلته یو زبردست ګراونډ چې کوم دی نو انشاءالله ډېر زر دا کېږي ځکه چې اول ورځ ایډیشنل ډیپټي کمشنر او سین ډبلیو والا چې چونکې مطلب که یو فنډینګ کوي یو منیټرینګ کوي هغوی هم راغلي وو ټیکهدار هم راغلی وو او تاسو وګورئ صرف چې کوم دی نو د کټینګ څنګه چې دینه مخکې تاسو سره ما خبره وکړله دا کټینګ یې دی چونکې هغوی ویلي چېرې د اتوار په ورځ کار شروع کوو ټریکټر والا خو چونکې باران شوی دی نو دا ګراس لوند دی نو هغسې کټینګ یې نه کېږي نو چې انشاءالله کله دا ګراونډ هینډ اوور شو نو دلته د ډي سي 400 کوم سپر لیګ یو ټورنمنټ چې کوم دی نو د هغې انعقاد دی چې دا ټورنمنټ انشاءالله په دې اګست کې چې کوم دی نو دا به دلته موږ کوم زموږ 75وي سالګره ده د هغې سلسله کې چې کوم دی نو دلته به انشاءالله یو زبردست ایونټ چې کوم دی د هغې انعقاد به کوو دا به د کرکټ ټورنمنټ وي دا د کرکټ ټورنمنټ هم دی خو ورسره زموږ دا پروګرام دی چې دلته د فټبال د بیډمنټن او د والیبال دا ایونټ چې کوم دی نو دې کې شامل کړو ورسره څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په تنګي کې هر ځل د یو موقع مناسبت سره کو هغه د کشمیر ډے ده هغه 14 اګست دی نو موږ د سیکل ریس یا د یو میراتن موږ انعقاد کړی دي نو هغه روایت به انشاءالله موږ برقرار ساتو او په دې 14 اګست په سلسله کې به دلته چې کوم دی موږ کوشش کوو چې هغه خپل سایکل ریس او د میراتن چې کوم دی د هغې انعقاد وکړو ډي سو صاحب دا هم راته ووایه مونږ کتلي دي دلته کې په تنګي کې څه خلک د بدقسمتۍ نه داسې دي چې هغوی ټورنمنټونه وباسي غټې انټریګان ږدي او بیا چې دی هغسې سهولیات نه ورکول کېږي دا یو سرکاري دغه سټیډیم دی نو هغه خلکو ته څه وایه چې دغسې غټې انټریګانې باخلي خو نه دلته کې به چې دی نو د سرکار د طرف نه یا چې د حکومت د طرف نه ټورنمنټ ارګنایز کېږي څنګه چې تاسو ته معلومه ده دلته چې ما کومې ټورنمنټ ارګنایز کړي دي زما په خیال ما دلته هغه ډسیبلز والا هغه بلایندز والا کرکټ چې کوم دی نو هغه موږ هم منعقد کړی دي نو د دې نه علاوه چې کوم دی نو تنګي لپاره موږ دلته د کرکټ او د فټبال ایونټ یې ورسره تاسو ته پته ده چې موږ د بیډمنټن د ټورنمنټ انعقاد او د والیبال انعقاد چې کوم دی نو کړی دي سایکل ریس هم کړی دي نو دغه ټورنمنټونو کې چې کوم دی نو موږ خو نو مطلب دا لکه څنګه چې معمول دی زموږ نو موږ سینټري اخیستې ده او نه چې کوم دی نو لکه بلکې الټا موږ چې کوم دی نو خلک هم فیسیلیټیټ کړي دي کټ هم ورکړي دي بال هم ورکړي دي کیش پرایز هم ورکړي دي ډیلی لونس چې کوم دی نو هغه ورته موږ دا کړي ریفریشمنټ ورته ورکړي دي او زما په خیال دا خبره ستاسو مخامخ ستاسو مخامخ دا ټول ایونټ چې کوم دی دا منعقد شوي دي عام کسان کو فرض کوي هغوی ته به اجازت وي داسې کار چې څنګه تاسو ته معلومه ده زما خو دا کوشش دی چې کالو سر موږ دا ګراونډ لکه چې څنګه بیزي وي چې موږ یې په خپل ترو باندې بیزي وساتو بل داسې کار چې کو دلته اوس
چونکې زه به دا ووایم چې د 400 کې د کرکټ د ټولو نه ښه ګراوند به چې کوم دی انشاءالله عمده ګراوند به وي ځکه چې دا تاسو وکتل ښه مطلب دا لکه ټایم پیو لګېدو ښه مزېدار چاردیواري جوړه شوله د بهر نه ښه مزېدار ښکاري دننه چې کوم دی نو دا ګراس کټینګ چې وشي دا به یو لش پش ګراوند چې کوم دی نو دا به وي نو که دلته څوک ایونټ منعقد کوي نو هغې ته چې کوم دی نو زما په خیال د انټرسټ دغه به نه وي ځکه چې څوک وایي چې خدمت او که څوک وایي ځکه چې دا یو کمرشل دا خو مطلب دا لکه حکومت خو په سپورټس باندې پیسې نه ګټي نو دا د کمرشل پرپز دپاره به چې کوم دی نو کلم نه استعمالیږي دا چې کوم دی نو د خلکو د فلاح بهبود دپاره دي نو پکار دي که خلک وایي چې موږ خلک فیسیلیټیټ کوو نو پکار دي چې بیا هغوی هغه مفت فیسیلیټیټ او د دې لیولینګ به جي څه طریقه څنګه چې ما تاسو ته وویلو د دې چې کوم دی نو دا ګراس کټینګ چې وشي د دې به د لیولینګ چې کوم دی نو د هغې نه پس کوم ځای کې چې دا دغه دی هغې کې به خاوره اچي دغسې چې کوم دی نو همدغه کار د پړانګو په ګراوند کې لکه شروع دي نو د هغې نه پس چې کوم دی نو د دې باندې بیا رولینګ کوي چې د کرکټ والا سره او ټیکهدار سره یو خبره شوې ده او په ټول مطلب دا لکه ټول ګروپونه چې کوم دی نو په دې باندې متفق دي تنګي کې لاړیانو له خوشخبري کله ورکوي چې څومره ټایم پورې پس پچې دي نو دا انشاءالله اکټیویټي زما خو دا کوشش دی زه خو یم چې په تر څه پورې دی کې ما کم از کم یو 2 ایونټ یې کړی وي خو چونکې زه به دا ووایم چې مطلب دا لکه کارونه چې کوم PC1 د دې جوړ شوي په هغې کې څه کارونه نو هغه چې کوم دی نو هغه پکې بیا موږ انکلوډ کړو مطلب دا لکه څه مطلب دا لکه د عوامو خواهشاتو د هغې مطابق چې کوم دی نو همیشه ما همدلته چې راغلی یم همدا مې ورته ویلي دي که دلته اکیډمي ده که دلته ګراوند دی ما ورته وویل چې دا خو هم د دې عوامو لپاره دی زموږ لپاره نه دی چې څنګه خوښه وي د هغوی هغسې به کوو نو مقسم کړي دي دا کرکټ اکیډمۍ کې چې کوم دی نو هم لږ شان کار پاتې دی انشاءالله زیات نه زیات یو میاشت کې به چې کوم دی نو د کرکټ اکیډمي به هم مکمل شي او دلته چې کوم دی نو بیا به سره د کوچ چې کوم دی نو کلاړیان به دلته مستفید کېږي د هغې نه او تحصیل الله سردار ته وایي چې کرکټ تاسو څنګه ذکر کوئ نو آیا دې کې به صرف کرکټ کېږي که نه نورو لوبو دپاره پکې څه ځای مختص کوئ داسې کار چې څنګه تاسو ته پته وه دلته فوټبال دا خو یو ملټي پرپز ګراوند دی د کرکټ چې کوم دی نو کرکټ دی ورسره فوټبال دی والیبال دی او انشاءالله دا د خلکو ته مخکې ما ویلي دي همدا تنګي نیوز په وساتت سره ستاسو په وساتت سره ما دا خبره کړې ده چې دلته زمونږ یو ملټي پرپز جمنیزیم چې کوم دی نو زمونږ انټرپرایزز دي او کله چې هغه 1000 پلینګ فیسیلیټیز چې کوم وه په هغې کې چې کوم دی نو دلته په د بیډمنټن دپاره او د ملټي پرپز دپاره یو حال جوړېږي تحصیل الله صاحب دا هم راته ووایه چې تنګي خو چې څنګه ورته تنګي وایي نو دغه شان تنګي کوڅې دي خلکو ته پکې د ورزش یا دغه ځای نشته اکثر داسې ګیله وشي چې ګیټونه یې بند کړي دي نو خلکو ته څه میسج ورکوي خو یو سړی راځي سهار کې پکې ورزش کوي بالکل داسې کار دی چې زما په خیال خو هر وخت کوله وي تر څو پورې خیر چاردیواري هم نه وه اوس دغه او زما په خیال دغه فیصله چې کوم دی نو د خلکو ورته وګوره دا ګراوند کې چې کوم دی نو خلک بند شو چمن چې کوم دی نو مزېدار شو باقي ټیک دا ټایم بینګ باندې به خلکو یو دغه کړي وي خو زما په خیال نه چا چې کوم دی نو دغه نه د واک نه څوک منې کړي دي دغه نه هم کړي دي خو چونکې دا ګراوند چې کوم دی نو هغه سات دا ټیکهدار خبره هم وه هغه مطلب دا لکه بیا دا ویل چېرې دی کې خلک ګرځي دا ګراس چې کوم دی نو ځکه ګروت نه کوي نو شکر تاسو وګورئ ښه مزېدار دغه دی او هم د دې تنګي خلکو دپاره دی د دوی د واک دپاره دی دا اوس پکې ګرځېدی شي اوس پکې بالکل چې کوم دی نو اجازت دی ورته ما خیال ګیټ ته وګورم خامخا ګیټ هم کولاو دی دا ګیټ هم کولاو دی دا راته وایي چې ډیسو صاحب دې کې د یو ټوبیل ډېر اهم ضرورت دی بالکل دغه دپاره څه دغه لرئ بالکل داسې کار دی چې زما هغه پروګرام دی او د هغې دپاره موږ PC1 هم کړی دی انشاءالله ځکه چې دا زما په خیال تقریبا 14 جیرب پټې دی لکه ځمکه دا تقریبا 14 جیرب بہت دا نو دې په کوم دی د ټیوبیل نه بغیر چې کوم دی نو دا ممکن نه دی نو را روان دغه کې چې کوم دی نو هغه ما DC صاحب سره خبره کړې ده ما ADC فاینانس سره خبره کړې ده ما چې کوم دی نو د دې کنسرنټ MPA دی هغه ته مې ویلي دي نو د هغې لپاره یو PC1 موږ کړی دی او انشاءالله زر به چې کوم دی نو په دغه ټیوبیل باندې به کار شروع کېږي او یوازې ټیوبیل نه دی دلته چې کوم دی نو لکه موږ نور ګروپ لیټرین هم یاد کړي دي نور چې کوم دی نو موږ نور څه کارونه دي هغه هم چې کوم دی نو موږ کړي دي نو انشاءالله روان PC1 کې به دغه دا کېږي صحیح ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو دا و تحسین الله صاحب ډسټرکټ سپورټس افسر دی 400 ضلع سره تعلق ساتي او انټرنیشنل نه بلکې نیشنل انټرنیشنل لوبغاړي پاتې شوي دي نو د سپورټس په هر اړخ باندې پیږي غواړي چې سپورټسمینان پیدا کی او بیا تنګي دپاره زموږ د خوش قسمتۍ خبره ده تر څو چې دوی وي دا باور در کوم دا یقین در کوم چې دا سپورټس کمپلیکس چې کوم دی دا به په ترقیم رواني او انشاءالله راتلونکي وخت کې به دې تنګي نه ښه لوبغاړي خو د سپورټس وي خو هغه بیډمنټن وي او خو هغه ټینس وي او خو هغه خاکي وي او خو هغه نورې لوبې دي د 400 نه چې کوم دی دې وخت کې د تحسین الله صاحب په وجه باندې زموږ داسې بچې
چې هغه په نېشنل کچه لوبیږي، بلکې ما بل ورځ کتل چې بهر ملک هم پکې تایلینډ ته پکې تللی وي، تایلینډ کې چې کوم دی نو لوبې کړي دي. دا د عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کمالات دي او دا تحسین الله صاحب کمالات دي. نو خو دا چا ګیله شکوه وي نو زه درته دا باور در کوم چې تحسین الله صاحب کله هم دا نه غواړي چې یاره یو میدان سره جوړ دی او خلکو ته پکې پابندي ولګي. نو دا خو کله سوچ هم مه کوئ، راځي ګیلې شکوې راځي خلک وایي چې دا چلی دی هغه چلی. ما هم ډېر خبرونه اورېدله خو ما به کله سوچ کوم چې تحسین الله صاحب خو په روزانه سهار نه واله ماښام نه بلکې د نیمې شپې پورې په عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې ناست دي او لوبې پکې د شپې منعقد کیږي. زموږ عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس ته د دنیا لوبغاړي رالل، ښه د پاکستان نه د بهر ملکونو لوبغاړي رالل او نن خو هغه عالمي معیار سپورټس کمپلیکس یادیږي. نو دا خوا کې مې ولاړ دی خو چې ښه کار کوي ستاینه کوم، نور دی نوکر دی په دې ول حکومت تنخواه ورکوي، دا د دې کار دی خو دا تنخواهګانې ډېر خلک عالي صرف ټایم پاسي کوي، ځي او راځي او بس خپل کار کوي. نو بعضې نیم سړی خپله د لوبې شوقي وي، نو دا د لوبې انټرنیشنل لوبغاړی دی، نو دی غواړي چې 400 نه ښه لوبغاړي وځي. دغه څو خبرې هم داسې شریکولې د موقع نه هم پیدا واخیسته. انشاءالله تنګي سپورټس کمپلیکس چې کوم دی دې وخت کې ډېر ښکلې نظاره پیش کوي، راسې پکې او واک پکې کوي. د واک د اجازت خو درته زه در کوم د تحسین الله صاحب په وساطت سره. ډېرو خلکو دغه ویلو ګیټ په تاسو ته کله هم بند نه وي. مننه.